ملګرو دا وړه کاکۍ وګورئ چې په KG کلاس کې دی، خو د قرآن کریم یې داسې یو ناشنا فضیلت بیان کړی دی په دې خپلو وړو خبرو کې. ډېر خوندور فضیلت یې بیان کړی دی او زه وایم چې تاسو یې هم راسره واورئ نو انشاءالله تاسو به هم مجبور شئ چې د دې کاکۍ دپاره یو خوندوره جمله په کمنټ کې ولیکئ. راځئ د دې د خولې نه د فضیلت د قرآن عظیم الشان اورو، بیا راځو د هغې نه پس یو څو مختصر خبرې تاسو سره شریکول غواړم. موږ سره اوسئ. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه السلام. محترم اساتذ کرام زما د سکول ملګرو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. نن تاسو په مخ کې د قرآن کریم فضیلت په موضوع باندې د څو خبرو کولو جرأت کول غواړم. عزتمندو حاضرینو، قرآن کریم د الله پاک هغه اخري کتاب دی چې په هغې کې مخکیني آسماني کتابونه صحفې خلاصې پیش کړی شوی دی. دا کتاب د کائناتو دپاره روح او د حقیقي حیات دی. الله پاک دې کتاب ته ټول نه اعلی او چت ویلی دی. فرمایي ذلک الکتاب لا ریب فیه، هم دغه کتاب دی چې په هغې کې هېڅ قسم شک او شبهې او ګنجایش نشته. محترمو اوریدونکو، ما د قرآن کریم نه تپوس وکړو چې ستا نوم څه دی؟ قرآن کریم جواب راکړو قرآن مجید. زما نوم قرآن مجید دی. ما ترې تپوس وکړو ستا ژبه څه ده؟ هغه وویل بلسان عربي مبین، زما ژبه عربي ده. ما د قرآن کریم نه تپوس وکړو ستا حفاظت او څه ضمانت دی؟ قرآن کریم جواب راکړو انا نحنو نزلنا الذکر وانا له لحافظون، زما حفاظت زما په خپلو کائناتو خالق اخیستلی دی. ما د قرآن کریم نه تپوس وکړو چې په تا کې څه شک او شبهې او ګنجایش خو نشته؟ قرآن کریم جواب راکړو ذلک الکتاب لا ریب فیه، یعنې په ما کې هېڅ قسم شک او شبهې او ګنجایش نشته. ما د قرآن کریم نه تپوس وکړو ته چېرته وې؟ قرآن کریم جواب راکړو فی لوح محفوظ، زما مسکن لوح محفوظ و. ما د قرآن کریم نه تپوس وکړو ته چا راوړی؟ قرآن کریم جواب راکړو نزل بالروح الامین، چې جبرائیل امین علیه السلام پکې ته راوړی. ما د قرآن کریم نه تپوس وکړو ته په چا نازل شوی؟ قرآن کریم جواب راکړو نزل علی محمد، زه په محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی. ما د قرآن کریم نه تپوس وکړو تر چا نه طرف نه راغلی؟ قرآن کریم جواب راکړو تنزیل من رب العالمین، زه رب العالمین د طرف نه راغلی یم. ما د قرآن کریم نه تپوس وکړو ته په کومه میاشت کې نازل شوی؟ قرآن کریم جواب راکړو شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، زه رمضان په میاشت کې نازل شوی یم. ما د قرآن کریم نه تپوس وکړو ته په کومه شپه کې نازل شوی؟ قرآن کریم جواب راکړو انا انزلناه فی لیلة القدر، زه د لیلة القدر په شپه کې نازل شوی یم. ما د قرآن کریم نه تپوس وکړو ته ولې راغلی؟ قرآن کریم جواب راکړو هدی للناس، یعنې د خلقو هدایت دپاره. رسول الله صلی الله علیه وسلم د قرآن کریم په باره کې ارشاد فرمایلی دي القرآن حجة لک وعلیک، ای قرآن کریم یا به ستا ګواهي وي یا به په تا ګواهي وي. همدغه شان رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اشرف امت حملة القرآن، زما د امت عزتمن خلق د قرآن کریم د حاملین دي. په حدیث مبارک کې راځي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، په تاسو کې بهترین انسان هغه دی چې هغه په خپله هم قرآن زده کړي او نورو ته هم وښایي. عزتمندو دا دومره مقدس کتاب دی، د دې په باره کې الله پاک فرمایي چې که موږ د قرآن پیغمبر باندې نازل کړی وی نو تا به لیدلی وی چې د الله پاک د ویرې نه چاودلی وی. قرآن هغه لاره ښایي کومه چې ټول نه زیاته نیغه ده، ایمان والو ته زیری اوروي. محترمو اوریدونکو، قرآن کریم زموږ بهترین ملګری دی. هغه دوستۍ سره موږ ته په دنیا او په آخرت کې پیدې میلاویږي. راځئ چې د قرآن کریم سره دوستي وکړو. قرآن کریم دوستي دا ده چې موږ په دې باندې ځان پوهه کړو او د دې پیغام په ټوله دنیا کې وکړو او د الله پاک نه دعا کوو چې الله پاک موږ د قرآن کریم د حاملین او عاملین جوړ کړي. آمین وما علینا الا البلاغ المبین. نو ملګرو تاسو واورېدو ماشاءالله ډېر خوندور فضیلت د قرآن عظیم الشان په دې خپل تقریر کې بیان کړی دی. د وړو کې کاکۍ ماشومه چې عمر یې ډېر کم دی، زه اول د ټولو نه مخکې د دې استادانو ته چې دی خراج تحسین پیش کوم، شاباسۍ ورته ورکوم، بیا د دې والدینو ته، بیا د دې د ادارې چې کوم سکول سیسټم دی دې ته. ځکه که نن سبا موږ وګورو بعضې سکولونه، بعضې ادارې داسې دي چې هغه زموږ ستاسو د ځوانانو او پیغلو نه ډمانې جوړوي. ځای په ځای ویډیوګانې وایرل کېږي په پروګرامونو کې، د سکول چې کوم اینول پروګرامونه یې په هغې کې ځای په ځای باندې ډانسونه کېږي، ګانې بجانې او څومره هغه بې حیایي چې د هغې حدود کراس کېږي. نو الله دې زموږ ټول سکولونه، ټولې ادارې دغسې کړي او الله دې زموږ ټول کشران چې دی دا د قرآن عظیم الشان سره دی الله د دې مینه محبت پیدا کړي.
او زه ټولو سکولونو والا ته وایم کوم خلک څومره خلک چې دي هغې سکولونه چلی ادارې چلی او ټولو ته زما خواست دی چې په دغې ماشومانو باندې چې دا وخت د دوی د زده کړې دی د دوی د جوړولو دی په بنیاد کې تاسو کار کوئ نو په دغسې وخت کې د دوی تربیت دغسې وکئ د ډانس نه د ګانو بجانو بې حیایۍ نه وساتئ او دغه د قرآن عظیم الشان د رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه محبت د دوی په زړونو کې ور واچوئ ډېره مننه السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته